الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فأدناهم منهم منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه فيقول ويقول نعم أنت قال الأعمش أراه قال فيلتزمه. دا حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ نقل کرے دے او پدی کی دا شیطان دا وسوسو او دراندازو یو غټه مورچه چې دا نو د هغې تذکره کوي. شیطان چې وسوسې اچي خلق غولي نو د اسلامي خاندان او د اسلامي معاشرې د هر فرد د تباه کولو په سوچ باندې اخته. نو بعضې ګناهونه داسې چې د هغې نه یو فرد ته نقصان وي نو د هغې نقصانات په معاشرې باندې لږ کم وي او بعضې ګناهونه داسې دي چې د هغې ښکاري خو ډېره وړه ګناه خو د هغې اثرات په معاشرې باندې ډېر زیات دي. چې په معاشرې باندې اثرات ډېر زیات دي نو که هغه نیکي نو نیکان په هغې ډېر خوشحالېږي وایي یاره اوس به د دې اثرات په معاشرې باندې ښه پرېوځي او که هغه ګناه نو شیطان او د هغه ملګري په هغې په دې وجه ډېر خوشحالېږي چې د دې اثرات په معاشرې باندې زر او مؤثر انداز باندې پرېوځي. نو که شیطان چاته وایي چې زنا وکړه نو دا یو عمل دی چې د یو څو کسانو نه اخوانت یې زنا ده، سود دی، غیبت دی، یعنې څونه ګناهونه چې هغه د هغه انسان او د هغې الله نه علاوه بل چا ته د هغې پته نه لګي. په دې حدیث کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو مورچه ذکر کوي او هغه مورچه د خاندان چې کله تباه شي نو د هغې سره بیا راتلونکي نسلونه ټول د تباهۍ سره مخامخ کېږي. نو په دې وجه شیطان د دوو څیزونو ډېره زیاته خواري کوي چې دا د دې سره د انسانانو محبت او د انسانانو جوړښت په کمه پاتې شي. یو دا چې د قرآن سره د الله د ذکر سره سړی څونه جوخي عمله به دا شیطان د حملو نه بچي. نو شیطان دا خواري کوي او دا وسوسې اچوي سړی د قرآن د زده کړې نه د حدیثو د زده کړې نه د هغې نه یې بچ وساتي. نو د قرآن او د حدیث په ځای باندې که ورته څونه قصې کوې شیطان خوشحاله وي دغه قصې ورته کوه خو چې قرآن ورته ونه وی حدیث ورته ونه وی. او دویم چې دی نو هغه په خاندان کې ښځه خاوند ورته وی او که مور او پلار ورته وی د ښځې خاوند په منځ کې اختلاف پیدا کول دي. ښځه او خاوند چې په خپل منځ کې د یو بل سره وران شي نو د خاوند دا فکر وي چې ګنې ما دې ښځې ته نقصان ورساو او د ښځې دا فکر وي چې ګنې ما دا خاوند چې دی نو په شین اسمان مې ورته ستوري وښودل. خو دې دواړو ته پته نه لګي چې ستاسو په غېږ کې او ستاسو په تربیت کې بچي لویږي او دا بچي چې صحیح نه حق اخلي چې ته ورته ډېر نصیحتونه وکړي بچي نصیحت نه اخلي. بچي چې دي نو هغه بنیادي طور چې مور او پلار څنګه یې ني حق شانې هغه بچي د هغې نه زده کړه کوي. نو چې څنګه مور یي هغه شانې پسې بچي چې څنګه یې پلار یي هغه شانې پسې بدامن یي. په دې وجه خلک پښتو کې هم وایي چې څنګه مور یي نو هغه شانې کور یي. نو په دې غرض باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شیطان
هر سحر چې دی نو خپل لښکرې خپل ټرین خلک چې دي نو هغه په دې دنیا په خلکو پسې ورواچي چې ځئ ګمراه کول کوي. نو چې دا کله خپل دا پوجونه یعنی دا خپل ګروپونه ولېږي په خلکو پسې نو ماښام ته بیرته بیا ریپورټ اخلي تاسو وکړه تاسو وکړه تاسو وکړه. نو یو یو راشي او د خپل مشر خواته کښېني نو یو ته وایي تاسو وکړه هغه وایي ما دا وکړو دا مې وکړه دا مې وکړه وایي هېڅ دې م نه دي کړي. بل 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 حتی دا چې یو تن پکې وایي چې صدر صاحب ما خو په یو سړي پسې نښتی وم ما ډېرو پسې خو نه وم تللی ډېرو لا نړم یو سړي ته نښتی وم او هغه یو سړی مې سحر نه د ماښام پورې په خپل قبضه کې اغستی و او خواري مې پې کوله حتی دا چې ماښام شو ښځه یې طلاقه کړه د ښځې سره یې ورانه راغله. نو د ښځې او د خاوند په منځ کې مې جدایي راوسته مې په یو بل بد اعتماده کړه هغه مې د یو بل متعلق چې دی نو هغه بدګمانۍ سره د یو بل نه مې ته کرکه او نفرت مې ته پیدا کړ. نو شیطان مشر چې دی نو هغه ولګي او دقه شیطان خپل ځان ته راټینګ کړي یو لفظ ذکر دی فیدنیه منه ځان ته رانږدې کړي او بل لفظ ذکر دی فیلتزمه د ځان سره جوخ کړي. نو دا مشر یې ولګي او دا کشر شیطان د ځان سره راجوخ کړي ویې ټپوي وایي بچیا تا سم کار کړه بالکل نعم او تا صحیح کار کړه. علما لیکل کوي چې دا شیطان د ښځې او د خاوند په دې وراني ولې دومره خوشحالېږي چې نورو ته وایي بس د ښه د کار دې کړی دی یا چا ته وایي هېڅ دې م نه دي کړي خو چې کوم سړی د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف پیدا کړي وایي تا سم کار وکړه. مختلف وجوهات خلق بیانوي یو وجه پای کې دا ده چې د دې په منځ کې ورانوي نو د دې به د الله تعالی سره تعلق کمی دا خو په خپل ځای باندې خو دا زما مخې ته چې کوم کتاب پروت دی نو د دې محشي لیکل کوي چې کله د ښځې او د خاوند په منځ کې وران شي خفګان شي بد اعتماد شي په یو بل باندې نو دا خو حقیقت دی چې ښځه د خاوند په طلاق باندې طلاقېږي او د طلاق بله قسمونه دي. بعضې طلاق داسې سړی په پښتو کې په خپله ژبه کې وایي چې دا ښځه په ما طلاق ده 1 2 یا 3 او بعضې داسې چې هغه د طلاق ټکی نه وي اشارې کنایي نو په اشارو کنایو باندې ښځې ته داسې څه خبره په جګړه کې وکړي مثلا ښځې ته وایي تاړولې زما ښځه نه زه چې په چا پسې ځې ځه او هغه ورته وایي دا تاړولې زما خاوند نه او یو وایي دا ستا په شان شی چې کوم دی نو اړولې زما په کار نه دی او یو بل سره اړم شي جګړه شي نو په دې جګړه کې هغه یو بل ته هم دقه خبرې کوي او دا داسې الفاظ دي چې په دې باندې ښځه طلاقېږي. نو چې طلاقېږي ورباندې نو سړي ته پته نه چې ما ښځه طلاقه کړې ده او هغه طلاقه کړي او ماښام خو بیا جوړي نو چې بیا جوړي نو دغه شانې دا د یو بل سره ناسته پاسته کوي او دې ته پته نه چې دا ښځه د دې خاوند نه طلاقه شوې ده یا په طلاق کنایو باندې یا په الفاظو د طلاق باندې یا په تعلیق د طلاق باندې چې ښځه خاوند ښځې ته ووایي که دغه کور کره لاړې نو په ما به طلاق یې ښځه وایي زه دا خو د ما ماما دی د ما ترور ده د ما ورندار ده ده به ورکره څنګه نه ده به ورکره زه ورکره دا دی لاړم او چې ته څه کولی شي هغه وکړه. نو خاوند به د ښځې څه وکړي یا ښځه به د خاوند څه وکړي خو د الله په نزد دا ښځه چې ده نو دا په دې خاوند طلاقه شوه نو چې طلاقه شوه نو هغه خو بیا د کوره شړلی نه شي نو بیا اوسېږي د یو بل سره نو بیا د دې نه وروسته چې د دې څونه بچي پیدا کېږي دا ارامیان پیدا کېږي ارمونې پیدا کېږي نو چې ارمونې پیدا کېږي نو چې سل خویونه نوري نو یو پکې د موري خلک په پښتو کې وایي نو چې دا بچی ارمونې دی نو د اخلاق هم ارمونې بیا د کردار هم بیا د ارمونې د ټول کړه وړه چې نو هغه د معاشرې د جوړولو په ځای باندې د معاشرې د تباه کولو نو پلار او مور بیا خبر نه وي او دا ارمونې چې لویږي بیا دا د جماعت د ورانولو د معاشرې د تباه کولو د نوي نسل د بربادولو د هغې سوچونه کوي نو بیا هغه د هغې په وجه باندې کور هم تباه شي کلی هم تباه شي او بیا ملک هم تباه شي. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په یو بل حدیث کې چې شیطان د دې نه مایوسه دی چې ګنې مانځګزار به چېرته د بوتانو عبادت وکړي په جزیرة العرب کې ها دومره ده چې په خپل منځ کې به په یو بل اړم کې یو بل سره په اختلاف کې په جګړو کې به نو جګړې به کوي خو منځونه به هم کوي
جزیرۃ العرب کې منګزار خلک چې دي نو هغې نه شیطان مایوسه دی چې یاره زما په هېڅ لاس نه رسي. البته یو کار یو لاس یې پرې رسي چې دا د یو بل خلاف راپار کی او په یو بل سره جګړې شروع کی، د هغې په نتیجې کې قتل و قتال شروع شي، نو یا د قوم په نوم یا د ډلې په نوم یا د پارټۍ په نوم یا د مسلک او د فرقې په نوم بس په دغې بنیاد باندې به په جګړه یو د یو بل د وینو تږي به وي. په دې وجه په دې حوالې باندې د ښځې او د خاوند د پلار او د مور دغه شانې د خاندانونو په معمولی خبرو باندې بیا د راتلونکي نسلونو تباه کېږي. نو شیطان د ښځې او د خاوند په منځ کې په شغلۍ باندې په رښتینولۍ باندې او د هغې په وسوسو باندې او د هغې په لمسولو باندې د خپل کم کارندي چې هغه ډېر زیات داد وله ورکوي. نو الفاظ د حدیث داسې وعن جابر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت دے، قال دے وی چې قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې ان ابلیس شیطان یزعو کی دی عرشه خپل کرسی علی الماء په اوبو باندې او ثم بیا یبعثو ولیږي سرایاه خپل وفدونه په اوبو باندې کرسی کی دی. یعنی دا دنیا چې ده نو د دې 72% حصه ټوله اوبه ده، دا 28% پکې وچه ده. نو شیطان د دې اوبو نه واله په دې وچه باندې په دې ټوله علاقې کې په یو شان ګرځي. نو ثم یبعث سرایاه، بیا لیږي خپل وفدونه یفتنونه چې هغې عزمي یعنی هغې دوکه کوي الناس خلق، غولی خلق، دوکه کوي خلق، گمراه کوي خلق. فادناهم، نو نزدې په دې وفدونو کې منهو دې شیطانانو مشر ته منزلتن په مقام کې هغه څوک دی اعظمهم چې هغه ډېر لوی فتنتن په گمراه کولو کې، چې کم شیطان د گمراهۍ لوی کار کړی نو هغه شیطان ته د ټول نه نږدې. فادناهم، ټولو نه نږدې په دې شیطانانو کې منهو دې مشر شیطان ته منزلتن د مقام په لحاظ سره هغه دی اعظمهم چې هغه لوی فتنتن فتنګر یعنی گمراه کوونکی. یجیء راضي احدهم، یو تن د دوی نه په یقول، نو هغه وایي د خپل مشر چې فعلت ومې کړ کذا دغه و کذا او دغه. فیقول، نو هغه ورته وایي ما صنعت شیئا، هېڅ دې نه دي کړي. قال، نو د پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ثم یجیء، بیا راشي احدهم یو تن د دینا، نو په یقولو وایي د خپل مشر ته چې ما ترکته، ما خپل سړی نو پرېښی او غولومې دوکه کومې حتی تر دې فرقتو چې ما اختلاف پیدا کو بینه په منځ ده و بین امرأته او په منځ د دغه ښځې کې. قال، نو دا راوي وایي چې پیغمبر علیه السلام وایي چې فیدنیه، نو دا شیطان رانږدې کی دغه وړوکی شیطان منه خپل ځان ته. ویقول، ورته وایي نعم او انت، تا صحیح کار کړ. قال الاعمش، یو بل راوي دی اعمش، هغه وایي د دې یدنیه په دې باندې زما خیال دی داسې ټکی ویلو چې فیلتزمه، ځان ته راجوخ کی، فیلتزمه ځان ته راجوخ کی، غاړه وله ورکړي. د دغې راوي حضرت ابو هریره نه روایت دی، د حضرت جابر نه روایت دی. دی وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان الشیطان، شیطان قد ایسا، نا امید شوی دی من د دینه ان یعبده، چې عبادت دی وکړي د المصلون منگزار فی جزیرة العرب، د عربستان پر ځمکه. ولکن خو فی التحریش، لیکن په یو بل باندې راتېزولو بینهم په خپل منځ کې، د اختلاف د پیدا کولو په خپل منځ کې، د اختلاف د پیدا کولو وس به پرې رسي او نور په دې باندې وسه نه رسیږي. اگر چې اوس د جزیرة العرب هغه حصه چې ده نو هغه اوس ډېره غټه ده چې کوم ته اوس جزیرة العرب وایي، خو په هغه وخت کې مکه مدینه دغه ایریا وه. نو په دې ایریا کې شیطان چې دی نو د غنم مایوس دی چې منګزار دی د عبادت وکړي. البته دومره چې د هغې په منځ کې اختلاف پیدا کولی شي، نو اختلاف که هغه د قومونو په منځ کې، که هغه د ورونو په منځ کې، که هغه د مور او پلار په منځ کې، که هغه د ښځې او د خاوند په منځ کې، که هغه د استاد او د شاګرد په منځ کې، نو دا اختلافات دا بیا جنگ جګړو ته او بیا چې کوم دی قتل و قتال ته رسي او
په معاشره باندې ډېر بد اثر غورځي نو د شیطان د وسوسو نه او د شیطان د چالون نه د بچ کېدو لپاره علاجونه پیغمبر علیه السلام او خود قرآن کې الله تبارک وتعالى ښودلي دي چې د شیطان نه د الله سره پناه ډېره غواړئ که شیطان درته وسوسې شروع کړي نو د شیطان په طرف باندې کیم طرف ته لاړې توکئ او د هغې سره د هغه محفل بدلوئ چې د هغې محفل د بدلولو په نتیجې کې توجه د سړي برابر شي الله یې د عمل توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك